خوږو ماشومانو، تاسو ته پته شته چې مؤذن له الله رب العالمین څومره درجه ورکوي. نو راځئ چې تاسو ته وښایم. کوم انسان چې د الله تعالی د رضا دپاره په پابندۍ سره اذان کوي، الله پاک جل شانه به د هغه سر او سټ د قیامت په ورځ لوړ کړي او د هغه دفن او د هغه بدن د دفن کېدو نفس د چینجو خوراک به نه جوړیږي. یعنی کوم انسان چې اذان کوي د الله تعالی د رضا دپاره، د هغه سر او سټ به د قیامت په ورځ ناسوي لوړ وي او د هغه بدن به د دفن کېدو نفس الله رب العالمین سکی د چینجو خوراکو نه جوړوي، سکی نه جوړوي. امام مجاهد رحمت الله علیه د خپل پلار په حوالې سره نقل کوي، مؤذن حضرات به د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه لوړو سټونو والا او په قبرونو کې به د هغوی په بدنونو کې څه کېږي؟ چینجي نه کېږي. یعنی کوم انسان چې د الله د رضا دپاره اذان کوي، د قیامت په ورځ به د ټولو نه لوړ سټونو والا وي، سبوي لوړ سټونو والا وي او په قبرونو کې به هغوی په بدنونو کې څه کېږي؟ چینجي نه کېږي. دغه شان یو بل روایت کې دي چې کله با عمله مؤذن د هغه څه شي، د هغه شهید په شان دی. یعنی با عمله مؤذن د هغه شهید په شان دی کوم چې په خپلو وینو کې سوي ککړ وي او چې کله هغه وفات شي نو په قبر کې د هغه په بدن کې چینجي نه کېږي. څه کېږي؟ چینجي نه کېږي. ترمذی یو روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، چا چې وکاله د ثواب په نیت سره اذان وکړو، د هغه دپاره د اور نه څه شو؟ برات لیکلی شي. یعنی کوم انسان چې وکاله اذان د ثواب دپاره څه کوي؟ اذان وکړي، نو د هغه دپاره د اور نه چې کوم دی په قیامت کې د هغه دپاره د اور نه برات لیکلی شي.